الله رب العزت دنیا ته د خپل حکومت نافذ کوونکې جوړونکې را لېږلی دی چې دی په دنیا باندې په مخ د ځمکه باندې زما حکومت قایمۍ نو حاکم له او بادشاه له آئین پکاري دستور پکاري قانون پکاري نو دیو قانون جوړی نه بلکې دیو تیار قانون او آئین جاری کی الله تعالی دنیا ته د بدلون د پاره دنیا ته د انقلاب د پاره خپل پیغام را لېږلی دی دنیا کی قسمه قسم تیارې وي گمراهی وي فتنې وي ظلمونو ستمونو بے حیائی وی بی عزتائی وی بے انصافائی وی او په یو بل باندې ترس نو په یو بل باندې زړه خوږېدل نو انسان د انسان دشمنو تر دې پورې چې انسان د خپل بچی دشمنو بلکې بچی د مور دشمنو مور د بچی دشمنه وه الله رب العزت کائنات ته چې نظر کو نو په کائنات کې داسې عقیده نه وه داسې عمل نه و چې الله پې رضا شوی بلکې دنیا یو د قیامت منظر پیش کو او د تباہی طرف ته دعوت ورکو خو لا ټیم د دنیا پاتې و لا ټیم یې پاتې و د الله رب العزت د هر چا عمل د هر چا وینا هغه د الله رب العزت د قهر داعی وه د الله رب العزت قهر او د الله رب العزت غصې طرف ته دعوت و کده چا ذاتی عملو او کده چا اجتماعی عملو کده حاکمانو بادشاہی وی کده قبیلی والو د سردارانو سرداری وی او کچرتا د ملنګانو ملنګی و او کده مولیانو ملاتوبو خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے بعیاری ہر طرف تا دا ہر یو سیزنا دا اللہ رب العزت دا قہر دعوت راوتو ان اللہ نظر الى سکان العالم فاغین نفرت الا بقایا من اهل الكتاب سلوک گونت خلقو اهل کتابو کی واغیم د خارونو په ځای غارونو ته ننوتلیو د چا د اصلاح چل نه ورته د چا د سمولو فکر ورسره نو او نه څوک سمولی شو چل ولا نه ورته چې دا ظلمونه څنګه په انصاف باندې بدل کی دا مرزونه د دې څنګه علاجو کی څنګه وکي دا غي په چل باندې نه پویدل د خارونو په ځای غارونو ته تلیو او ناستو الله رب العزت رحمت تقاضا وکړه د دنیا د اصلاح او د دنیا د سمولو الله رب العزت رحمت داغی تقاضا وا دا الله د رحمان او د رحیم د صفت جلوی وی دا الله رب العزت د رؤوف دا الله رب العزت د رحمان د دې صفاتونو تجلاګان وی چې الله رب العزت دنیا ته د خپل رحمت مظهر راولیگو قرآن کریم چې پاغي سره غتیاری رڼا شوي پاغي سره غظلمونه ختم شو پاغي سره غ بے انصافای ختم شوي
دشمنی پر ورولای باندې بدل شوي، حسدونه هغه په محبتونو باندې بدل شو، هغه لوګي او تندي هغه په غنیمتونو باندې او په صدقو او په خیراتونو باندې بدل شوي، هغه د غریبۍ زندګۍ هغه په نعمتونو باندې بدل شوي. الله رب العزت د نعمتونو بارانونه په کائنات باندې شروع شو چې کله د الله رب العزت رحمت استعمال شو د الله رحمتونه متوجی شو. د الله رب العزت رحمت قرآن کریم هغه الله رب العزت د انقلاب د پاره راوست، د بدلون د پاره الله تعالی راوست چې د کائنات بالکل بدلون راوست، د دې کائنات نقشه بالکل بدل کړه، نقشه بالکل بدل کړه. او هغه انسانان چې دا غي باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې مقتهم عربهم وعجمهم، چې عربیانو عجمیانو پاغي کې د الله رب العزت د رضا ځای نو، او دا غي عمل دا غي وینا هغه چې کمندنو قهر طرف ته او د الله غصې ته دعوتو، هغه ته په دنیا کې زیر رالل اولئک كتب فی قلوبهم الایمان، هغه ته په دنیا کې زیر رالل یحبهم ويحبونه، په دنیا کې هغه ته زیر رالل رضی الله عنهم ورضوا عنه، هغه د الله رب العزت د رضا ځایونه وګرځیدل. استعمال کړه نسخه د هدایت، نسخه د شفا، نسخه د فرقان، نسخه د انقلاب، هغه نسخه استعمال کړه نو الله رب العزت پاغی کی بدلون راوست، پاغی کی انقلاب راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی اغلا قرآن کریم غنت نسخه ورکړه، الله رب العزت هغه ته فرمایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، دا الله رب العزت دو حکمونو دا الله په حقونو باندې، دا الله رب العزت احکامات او حکموناتا تنو معلوم، او د ایمان تعلیم چې دینو داغه چلتا لن درته. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله تعالی قرآن کریم رڼا راو ګرځولا، قرآن کریم د تیارو د پاره الله رب العزت رڼا کړه. الله تعالی د انسانانو هغه ژوند نه تیاری او گمراهی ختمولې، دا غي د پاره رڼا قرآن کریم راولېګلا. رونو دا د ټولو خلکو تقریبا پدې باندې ایمان نه، ایمان دې پدې باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې، د صحابه کرامو په دور کې بدلون راغله ده، نو هغه په قرآن کریم باندې راغله ده، انقلاب راغله ده، نو هغه په قرآن کریم باندې راغله ده. علامہ اقبال وہی جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے،
जो खुद न तेरा पर दूसरों के राही बन गए, किया नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। खपल पलार बांधी नौ अल्लाह रब्बुल इज्जत पकी दासे इनकलाब राउस्तो चिरा ज्वंदी शो। यौमल कौमु अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। अवमन कान मैतन अची यो कौम अगम मड़ मड़ यो फर्द दे या यो कौम दे यो शख्स बाने मर्ग रागी यो रुणु मर्ग ची दे आगा द बदन मर्ग दे द बदन मर्ग दे ची सड़े मुर्शी और दी दुनिया जिंदगी खत्म शी। दा मर्ग दुमरा खतरनाक नहीं, दा दुमरा खतरनाक नहीं जगह नाशना कारुम नहीं। मर्ग बपटूलू बांधे राजी। कुल्लू नफ्सिन जाइक़तुल मौत। अल्लाह रब पे मुशरिकानु अगैवी यरदा पैगंबर बस कईना और दे चिकम देनो आसी लिगिया दे बस कईना खबरा प्रीक दीना खुबस ना तरब्बसू बिही रैबल मनून। वैसे मंगा दता द मर्ग इंतजार दे मड़ बशी नुखलास बशु तेना। काफिरू वे मड़ बशु नुखलास बशु तेना वेदे व मर्शी नुमंग बतिसु। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम की हुई आफा इम मित्ता फहुमुल खालिदून। नुखा कत चरता मर्शी नु फहुमुल खालिदून वले दई चरता इजराइल सर लिकल कड़ी दी खुदई बोमरी खाना दा मर्ग चिदे नु दा पटूलू बांधे रा रवान ने इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। दा दुनिया दा मर्ग चिदे नु दा पटूलू बांधे राजी। अल मौतु कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। अल मौतु कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मर्ग दास यो प्याला दा चिदा बटूल सकी और पटूलू बाने दा मर्ग रा रवान ने। वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा और आलम बरज़ख यो दास दरवाजा दा चिपदे बाहर सूक वर्दन नकीगी। दा द्वीम जेहान चिदे द मर्ग रुस्तु चिकम जेहान रा रवान ने आगी दुनिया तवार सुगजी सुम्मा अमातहु फअकबरहु। अर सूक बदगी जेहान तजी दगी जाय की बा कदम दी। दा जाहिरी मर्ग चिदे नु दा पटूलू बांधे रातलुन के दे वे अगर दुनिया बकस पाइंद में बूदी मोहम्मद अबुल कासिम मोहम्मद ता क़ियामत जिंद में बूदी। कदा दुनिया चरता द चाद पारा हमेशा वे नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बापदी दुनिया के हमेशा पातिश वे। लौ कानति दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फीहा मुखल्लदा। कबदी दुनिया की सूख हमेशा वे नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बापदी दुनिया के हमेशा जकागत ढेर जरूरत होगा ढेर लायक हो चिप दुनिया बांधे पातिश वे। जाहिरी मर्ग पटूलू बांधे दरात लो दे सही है ना ग्रहण कार देखो रे मर्ग ने उड़े ग्रहण शे दे सड़ी ले दखले ख्वान खराब है खुदा यकीन होगा पचे परख्तिया सड़े याद की कहना वहां से सड़ी ले दखले ख्वान नक सके खराब है। नबी अलैहिस्सलाम जकवे वे कम शे जे दखले ख्वान माते या गलक ढेर याद है सहाबो वते दखले ख्वान जे खराब है गछ शे बे मार्ग दखले ख्वान सड़ी ला खराब है याद अवल बकार दी लगो ओए मावे नाशना न दे पटूलू बराजी
او چې عقیده صحیح و عمل صحیح دی نو تاوان هم نه دی ښه شی دی د دې غمونو نه پې سړی څه شي خلاص شي زه دومره بد شی هم نه دی ورونو یو داسې مرګ دی چې سړی ژوندی وي او مړ وي خطرناک ډکه مرګ دی چې وي څه شی ژوندی او حساب پچا کی په مړو کې چې وي ژوندی او په مړو کې څه وي حسابي دل بینا کا کر خدا سے سوال دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یو سړی ژوندی دی او په ژوندو کې مړ دی خطرناک دکه دی خطرناک دکه دی منګه تقریبا ټول په دې باندې پوهیږو او تبلیغیان رونو نه دا خبره په ګوره دا خلک ټول مني چې ځینې خلک داسې شته چې په ژوندو کې مړه دي صحیح ده که نه دوره خبره خو ثابته شو اوس خو به ورته څوک مني نه ځکه د شپږو نمبره واله چې پکې راغله نو بس دی که نه اوس خو پکې څه نه کېږي داسې خلک شته چې هغه چې کمدنو وي ژوندي او په ژوندو کې څه دی ژوندو کې مړ دی مشرک چې دی نو هغه مړ دی صحیح دی که نه دې کې خو هېڅ شی اختلاف دی پنجپیري خو پکې د سره نشته چې مشرک چې دی نو هغه مړ دی د هغه چې کم زړه دی نو هغه مړ شوی دی ختم الله علی قلوبهم هغه ژوندو کې په مړو باندې حساب دی د نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو نه مخکې او د قرآن کریم نه مخکې د عربو مثال قامی طور باندې مړو په شخصي طور مړو یعنی هر یو تن هغه ځان ځانلوم په مړو باندې سو حسابو یو صحابی هجرت کو حبشې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورکو چې که تاسو څوک د کافرو د تکلیفونو نه تنګ شوي یې نو اجازت دی خوا کې یو بادشاه دی ښه دی نیک سړی دی هغه به تاسو له ځای درکړي که څوک حبشې ته ځئ او که څوک بل ځای ته ځئ نو لاړ شي اجازت دی صحابه تلل لومبه هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور او زوم ګړی حضرت رقیہ بی بی او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اولنی اهل بیت کور والا جوړا چې د ابراهیم نرستو هغه هجرت کړی نو هغه چې کمدنو سوکتی عثمان او رقیہ دی هغه عثمان او رقیہ دی چې هغه چې کمدنو دواړو هجرت کو صحابت لل یو بل جوړه روانه ده ابو الهیثم او ام هیثم دواړه ښځه او خاوند روان دي لاره کې یو ځای کې دمه کوله یو سړی راغی مسلمان نه دی خبره ته مغوږ دی یو سړی راغی او مسلمان نه دی دی ته وایي څه کوئ څه چل دی وایي ځو هجرت کو د دې کلي نه ځو وی د ماښام خړه راخوړېږي ځم د دې کلي نه او چې ارمانونه مې قتلېږي ځم د دې کلي نه وی بس یاره نور موږ د دې کلي نه روان یو دلته زمونږ ارمانونه قتلېږي هر وخت چې کمدنو نوی نوی انقلابي خپل عمل ته هم سړی څوک نه پرېږدي بس ځو د دلته نه هغه ورته وایي تاسو د دې کلي نه ځئ هغه چې کوم مسلمان نه دی هغه ورته وایي مشرک دی وایي تاسو ولې ځئ د دې کلي نه او ښه خبره نه ده ستاسو غوندې خلک خو څوک د کلي نه نه وباسي خو بس صحیح ده نو هغه صحابي حیران شو چې دا دومره سخت سړی او داسې نرمه غوندې خبره
تومره سخت چې سړی لچک غونته کې خبره کې لږ څه لچک و هغه بیبي ورته وایي وی د خطاب خر به ایمان راوړي خو د خطاب زوی ایمان نه راوړي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وخت ژوندي دي نا امید دي صحابي او صحابیت څه دي نا امید دي چې دا بالکل مړ زړه واړه دي او دې را ژوندي کیږي نه خو چې کله د قران کریم روح متوجه شو قران کریم هغه روح وته شو متوجه شو یو شپه باران تنکړ دی الله رب العزت فیصلی دی صحیح ده کنه باران د طوفان نه انو دې راو تختی جمعات ته عمر جمعات ته شو راو تختی چې جمعات ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تهجد باندې ولاړ دی سلام په تهجد ولاړ دی دیو دروغون ته کې پټ شو چې وارو کده پکې سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آیاتونو لره رسیدله سورته حق ویلا خذوه فغلوه مور پسې لګ وګدا دا او درې مور پسې ډیر وګدا دا د عربی د کلام یو حسن دی خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه عمر رضی الله تعالی عنہ چې دې اپټ ناشته او زړه کې رالل چې یاره دا ډېر ښه شاعر دی او ډېرې ښې ښکلې کړې برابرې مزیدارې کړې برابرې ډېر ښه شاعر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدرتی دی آیات کریمه ته ورسید وما هو بقول شاعر دا غره د شاعر خبره ندی عمر رضی الله تعالی عنہ تندې گرونج کو سوچ شروع کو یاره دا سړی خو زما د زړه د حال نه خبردار شو او زما زړه کې چې کومه خبر راغلی وه د هغې نه خبردار شو موږ عمر لا مسلمان نه دی خبره باندې پوهېږئ وما هو بقول کاهن دا ګورې د ترویتیانو خبرې نه دي زبان حال سره یا زبان قال سره د عمر رضی الله تعالی عنہ په ذهن کې یو سوالیه نشان جوړ شو صحیح ده کنه یو سوالیه نشان جوړ شو چیرې دا بسوینو چې وما هو بقول شاعر دا د شاعر خبرې نه دي وما هو بقول کاهن او دا د ترویتیانو خبرې نه دي نو چې دا به د څه خبرې وي تنزیل من رب العالمین دا د الله رب العزت د طرفنا د روح د تربیت د پاره د انسان د حیات د پاره او د انسان د ژوندۍ کولو د پاره لګ تربیت الله رب العزت را لېږي تنزیل من رب العالمین عمر پزړه کې اولنې تخم چې نال شو اولنې دانه چې وکرلی شوه د ایمان هغه د قرآن کریم د اورېدو نه وه چې کله الله رب العزت موقع نصیب کړه او دویم ځلې په یو بده اراده راوتلی دی صحیح ده که نه په دویم ځل په یو بده اراده راوتلی دی او بیا الله رب العزت ورته د خپل خور د خولې نه او د خپل خور سره قرآن کریم د هغې تلاوت ورته نصیب شو چې دومره یې وکړل چې د قرآن کریم په اراده باندې غسل وکړو ٹھیک شه د قرآن په اراده باندې غسل وکړو کافر دی لا خو چې ادب د قرآن وکړو او قرآن کریم د پاره غسل وکړو خور ورته وایي ته مشرک یې
ته مشرک یې ته دې ته لاس نشي لګولی هغو ته خول دې ته خلک ځان صفا کوي بیاو که نه دا خو پاک کتاب دی لا یمسه الا المطهرون پاک خلق به دې له لاس لګوي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه غسل وکړو د قرآن کریم په اراده باندې او عمر چې وو نو کانا کاتبا عمر په مکه کې پړه لیکا سړی وو هلته په هغه وخت کې به پړه لیکا سړی چې وو نو دا په نښه باندې وو هر چا پیژنده چې ده چې کمدنو سبق ویلی دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خط ولاړولی شو په خپل خط لستی شو اپاڼه راواغستله په هغې کې وطه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى دا آیاتونو چې دې ځای له ورسید الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى عمر رضی الله تعالی عنہ ټینګ نشو او شابه ما بوزي چې ایمان راوړم شابه ما بوزي چې ایمان راوړم هغه د مړ زړه والا چې خلک تینا امید شوی هغه مړ زړه والا په څه باندې ژوندی شو په قرآن کریم باندې جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا او من کان میتن فاحییناہ صحابی لاړو د رستم په دربار کې دی د رستم په دربار کې دی رستم ورته وایي موږ به دله ځه یو لږې روپۍ درکو او څه بدله درکو تاسو وږي تږي او راغلي جنګونه کوئ هسې به هم د لاس نه خراب شي د لاس نه هم څه شي خراب شي نو جنګونه مه کوئ خیر دی یو لږې روپۍ بدله درکو ځئ ځان له خورئ او ډوډۍ موډۍ بدله هم لږه درکو ډوډۍ بدله هم درکو قاصد تله دی مغیره رضی الله تعالی عنہ عالمان ذکر کوي وای چې مغیره روان دی مخامخ دربانچی دی دربانچی شل نیولې ده داسې شلونه یې نیولې دي چې زمونږ سپه سالار خواته څوک تللی نشي تلاشي به ورکوي مغیره راغی شل یې وله داسې ووه او نیغ دقه شانتې روان شو د آس نکوز هم نه شو چې لګا پله شو د آس نکوز شو آس ځان سره را روان کړی دی او شل وسره دی د ایرانیانو قالینونه مشهور دي قالینونه خواره دي او دی دا شل پکې داسې کی قالین کې ورکته کی او چې راوچت کی یو ټر ناری کی هغه اب ښکته لاړ شي انا قالین سره تارونه راوشلېږي داسې نو او ټر ناری کی رستم ورته هم داسې ګوري خلکو تورې راویستلې چې موږ د پسې ځو رستم ورته ویل کې پرېږدئ لږ هغه را روان دی دقه شانتې چې رستم خوا را راورسېد نو هغه ځای کې هغه شل لاس اوچت کو د ځمکې لی را خلاص کو او خپل اسې ورپورې وتړو رستم ورته وایي ستاسو جو ډېر اوږي تږي او ډېر د بانډو خلک یې د شړو تاسو نه قالین پیژنئ او نه ادب پیژنئ څه دا څه څیزونه دي تاسو سره د دې قدر چې د قدرتي خبره ده دی چې پوست ځای وویني نو میتیازې شروع کوي د مغیره رضی الله تعالی عنہ اس پې میتیازې وکړې هغه چې مغیره رضی الله تعالی عنہ ته خبرې وکړې تاسو وږي موږ به ماړه کو مغیره رضی الله تعالی عنہ ورته وایي كنا نعبد الحجر والشجر وناكل النوى والثمر ونسكن الوبر والمدر ونلبس الوبر والشعر فمن الله علينا
بالنبي الآخر الزمان. دا ته چې کومې خبرې ذکر کوي چې تاسو اوږي وئ او تاسو تږي وئ، زه درته یو بله خبره کوم، موږ د دې نه هم ډېر پرېوتي خلک وو. كنا نعبد الحجر والشجر، موږ په ګټو باندې مین یو، موږ ګټو سره مینې کولې او موږ ونو سره مینې کولې، موږ به د لرګو بوتان او موږ به د ګټو بوتان را مدد کول او د هغې عبادت به کو. ونسکن الوبر والمدر، کورونه او سخیمې هم جوړې کړې وې، په هغې کې به ناستو. وناکل النوا والتمر، او زمونږ د کمدنو کجورې او د کجورو اډوکو خوراکو، کجورې به موږ خوړلې او د کجورو اډوکي به اوښانو خوړل. ونلبس الوبر والشبي الآخر الزمان، اللہ رب العزت په موږ باندې احسان وکړو. اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. د غار ہیرا د طرف نراغیم او ځان سره یو قیمتي نسخه راوړله. منګه په هغه باندې چې کمدنو ایمان راوړو، دا الله رب العزت توحید ومنه، لا اله الا الله ومنل. الله رب العزت په موږ کې یو ژوند پیدا کړو چې نن موږ ستا دې دنیا ته نه پسخېږو او تا سره چې کوم طاقت دی، ستا چې کومه پهلواني ده، هغې نه موږ یریږو تړکېږو نه. ما زه قاصد را زه خپل سپه سالار را لېږلی یم، تا له دعوت در کوم چې اسلام قبول کړه، که اسلام نه قبلی جزیه قبول کړه، که جزیه نه قبلی نو توره یې ورته راویستله. وی بیا جنگ ته تیار شه، بیا چې کمدنو جنگ ته تیار شه. وی بس پاکه خبره دا ده، نورې خبرې پکې نشته، نورې خبرې پکې نشته. وی کفر کے بستی میں جا کے، کفر کے بستی میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر صلح کے پھولوں کو قدموں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کے ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه دا پیغام ورسو، هغه انتهایی غصه شو. وستا دی وجود ته وګوره، تاریخ ذکر کوي چې رستم داسې پهلوانو چې 40 کسانو به د هغه مقابله نشوه کولی، 40 کسانو به مقابله نشوه کولی. او چې د اوښ لونده سرمن هغې باندې به رستم ودرېد د پاسه، نو 40 کسانو به راښکله، خو رستم د ځای نه ړقېده نه، هغه یې نشه لرې کولی د ځای نه. او هغه سرمن به ترمې لاړله، ټوټې ټوټې به شوه، خو رستم به یې د ځای نه لرې نه کړ. او د مغیره رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې انتهایی سپک دست نری نروچ کې، نری نروچ کې، خو د ایمان نه ډک دی. کوم ځای نه څه نه ډک دی؟ د ایمان نه ډک دی. او دا هم لیکي چې جنگ قادسیه چې اخیری جنگ کوم، نو رستم د مغیره رضی الله تعالی عنه د لاس نه مردار شوی دی. رستم هغه وی شرمېږم چې مغیره مې مقابلې له راوځي، وی شرمېږم تاریخ پسې لیکي، وی دا ماله سم کس مقابلې له راوباسئ، یو سم کس زما مقابلې له راوباسئ. مغیره رضی الله تعالی عنه ته بانې مه کوه، را میدان ته شه، بانې مه کوه، را میدان ته شه. الله رب العزت احسان کو، هغه مړه قومونه را بیدار شو. او من کان میتن فاحییناه، او من کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. یا دا سوا چې عرب په قوم په حیثیت باندې مړو، عربیان چې کومو نو هغه ذاتي طور شخصي طور مړو، او په قوم په حیثیت باندې هم سو مړو. الله رب العزت
را ژوندي کړل په قرآن کریم سره او هغه خلک چې کم دنو د شتر بانای نه چې کم دنو جهان بانان شو یا به خان ساتل او یا د ځمکې بادشاهان شو الله رب العزت والا د ځمکې بادشاهي ورکړه او په دنیا کې چې حیثیت جوړ شو نو د چا جوړ شو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی ان اللہ اراد اصلاح العالم بی اصلاح العرب اللہ رب العزت دنیا را ژوندی کولا نو دا عرب په ژوند باندې را ژوندی کړه الله رب العزت عرب را بیدار کړل نو دا عرب په ذریعه سالمه دنیا را ژوندی کړه نو هغه عرب چې دا غي قومي حیثیت ختموم دا غي شخصي حیثیت ختموم هغه ډوچا پر شخصیت باندې پیژندل نام هغه ډوچا پر رسمیت باندې پیژندل نام او شو داسي چې د ټولي دنیا بادشاہان شو الله رب العزت هغه لا د ټولي دنیا بادشاہي ورکړه لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون لا يستخلفنهم في الارض الله رب العزت هغه لا مشرت پزمکه کې ورکم او هغه د زمکه حاکمان کړل هغه د زمکه بادشاہان کړل دا په کوم یو کتاب باندې دا په قران کریم باندې نورونو لګرا شي کې دې شي اسیو خبره کوم بیا د بيدی معافي کې دې شي د صحابه په دور کې با تلاوت دومره نه شوي لکه نن چې موږ څومره تلاوت کوو یقیني خبره ده ګوره اسو هم دوره باغیم نه کړي بے ادبی نه کومه نن چې په سالمه دنیا کې څومره مسلمانان دي دا د صحابو نه ډیر نه دي صحابو نه ډیر نه دي و په شمیره په کپارو یا په کپارو ډیر دي کنه او د صحابه کرامو په وخت کې قران کریم داسې نو مرتب شوی لکه دا اوس څنګه دی دا دوره مدرسې د حافظانو دا دومره مدرسې چې کم دنو د قاریانو صاحبانو دا په هغه وخت کې نه وي اوس تلاوت ډیر دی درسونه سدي ډیر دي درسونه ډیر دي بیانونه ډیر دي او تفسیرونه هم دومره ډیر دي چې سوایم دوره تفسیرونه د صحابو په وخت کې نو دا به سلویخ 50 اتیا جلدونه 500 جلدونه یو تفسیر دی لوی تفسیرونه د قران کریم دي خو هغه صحابه کرامو هغه د قران کریم نه انقلاب واغست او موږ د صرف الفاظ واغستل امام مالک رحمه الله تعالی فرمایي لن يصلح آخر هذه الامه لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها د دې امت رستنی اغه چرم کامیابېدل نشي اغه ته هم چر عزت ملاوېدل نشي په اغه نسخه به ملاويږي کومه نسخه چې اولنو استعمال کړي وا اولنی وټونو ته درېدلیو درېدلیو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره خوا چې دې وټونو ته درېدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با وټونه کړو مکه کې کنه او په مدینه کې وېسه کړو وټونه کړو په وټونو د انقلاب راولي ای توبه په وټونو ته انقلاب راولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه کې وټونه کړو او په مکه کې وې کړو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وکړو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته مقابله کې څوک درېدل بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ته مقابله کې څوک ولاړو دا چې کم دنو د صحابو په قدم قدم کېږدا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها
د دې امت رستنی هغه د عزت په بام باندې او د ترقۍ په بام باندې ودرېدلې نشي په کومه نسخه باندې به ودرېږي په هغه نسخه چې کومه صحابه استعمال کړې وه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د عمر رضی الله تعالی عنہ سیاسی خطبی دي صحیح ده که نه کله کله به پارلیمنٹ کې خطبه ویله نو داسې نو صدر مملکت قوم سے خطاب فرما رہا ہے او په 45 منٹ کې چې کمونو صرف دا خبرې چې هم آئی ایم ایف تک څه بلا د مال دا نوم نه راځي آئی ایم ایف کر رہا ہے او خدمت کر رہا ہے او پیسے دے رہا ہے او ہم منت کر رہے ہیں بس ټول 45 منٹ دا خلاصہ ده چې بس ہم منت کر رہے ہیں اوس اب وہ ڈالر دے رہے ہیں کہ خیری بس ابھی لو انقلاب آئے گا بس او تیل بڑھانے والے ہیں بس تیل ختم تیل بڑا تیل کتا د عمر رضی الله تعالی عنہ په ډنکی کی چوٹ خبرې وي یو سیاسی خطبه ویلا لنډه خبره وکړه گورنران ناستی او ټولو ته یو خطاب کوي ان اهم امور دینکم عندي الصلاه فمن ضيعها فهو لما سواها اضيع عمر وی ما تبستاسو د دین راپورټ راځي نو ټولو دینونو کارونو کې اولنې منځ دی څه دی منځ دی زه د منځ تپوس کومه چا چې منځ برباد کو نو هغه نوره ګورنري چلولې او ما سره کاغذونه خرابي گورنر دے دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آگے ملگری رالل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے علاقے ججمنٹ للاڑو معلوماتی کو چسدیو سندی خلق راجہ مکڑل وستاسو کس شکایاتی نوائی سینو وائی خلکو ته زمونږ په خپل گورنر صاحب اعتراضونه دي په گورنر باندې څه دي خاجي وايي گورنر صاحب باندې اعتراض وکړي ویجی یو اعتراض زمونږ دا دی چې د ناصافای کې مجلس کې ناسي داسې بیهوش شي داسې پریوزي ناصافای کې پریوزي بیهوش شي وی دویمه چې دا ده زمونږ پیدا اعتراض دی چې دی اب تک یو چوټي کوي چوټي کوي دی یو اب تک زمونږ به ضرورت راغلی او دی به چې کمدنو په چوټای باندې یا غرض به د چوټي او دریم دار چې دی سهار لږ لیټ راځي عمر رضی الله تعالی عنہ گورنر راغوښتو راشه لکه دا اعتراضونه دي ابجیکشن اعتراض دی وی دا اعتراض کوي دا سوی درې واړه اعتراضونه ورته وویل هغه وی چې یو خبره ده دا خو زما د کور معاملات دي او زما خپلې خبرې دي دې کې ویلو ته حاجت نو او ښکاره کول په کار نو خو چونکې اوس دا اعتراض په شکل راغلی دي نو زه به څه کوم ووایم نو وی څنګه لږ غوږ کېدی خفه کېږي ما وی دا یو اعتراض دی وکړو چې زه په مجلس کې بې هوشه کېږم وی داسې چلو چې ما لا ایمان نه راوړی ما وی لا څه نه راوړی ایمان نه راوړی او زه په مکه کې وم او د خبیب رضی الله تعالی عنہ خلقو درولیو او وجه عمر رضی الله تعالی عنہ خلقو سکو او خبیب رضی الله تعالی عنہ خلقو وجه او دی خلقو دی حبیب ته یو خبر وکړه دی حبیب رضی الله تعالی عنہ ته یو خبر وکړه ورته وی چې یو ارمانو کا نو پریږدو دی بس یو خبره د خلې نو باسه نو پریږدو دی دومره وایا چې ارمان چې په دې ځای نن محمد وی صلی الله علیه چې دې ځای باندې هغه وی
حبیب رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زوم په دې خلکو کې تماشګیرو کې سوما ولاړو ما نو ما چې کمدنو دا اورېدل وی حبیب رضی الله تعالی عنہ ورته وی والله لا احب ان اكون آمنا وادعا في بيتي وان محمدا لتشوقه الشوقه قسم په الله چې دا مینه د خوخه چې نبی علیہ السلام د ازغې مات شي او زه د په کور کې پارام ناستې ما زه د هغه ازغې نه برداشت کوم او ته وایې چې په دې ځای دی وی د خلکو ترسو نه کو او وی خبیب شهید کو وی زه چې اوس ځان ته لږ فکر وکړئ وی زه چې اوس ځان ته هغه رایات کم چې په خبیب ظلم کېدو او ما کم از کم آواز اوچتولی شو چې یا خلکه دا څه کوئ او ما هغه آواز نه دی اوچت کړی ما هغه آواز نه دی اوچت کړی نو ما سره دا غم دی چې د قیامت پر ورځ الله زمانه تپوسو کې چې سعی ده تا ولې آواز نه اوچتو اگر چې هغه وخت کې زه مسلمان نو ما خو ما یو انساني همدردي کولی شوه نو چې مجلس کې ما ته دا خبره رایاده شي نو په ما څه چلو شي سپیکر هم دی وی چې دا ظلم کېدو او زه چې کمدنو مخامخ ولاړم نو کم از کم آواز خو مې پورته کولی شو که نه گورنر دی گورنر او په حالت د کفر کې دا تماشه کړې ده او نن مسلمانان ځان ته وایي حاکمان ځان ته وایي او د مسلمانانو تماشې کوي د یو مسلمان نه د مسلمانانو تماشې کوي او په خپله په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي په خپله پې ظلمونه کوي او دا دویم چې دی وایي هفته کې یو چوټي کوي نو وایي جي زما یوه جوړه ده نو هفته کې هغه څښا شي نو د جمعې په ورځ زه وینځم هغه زه وینځم نو چې لنګ ووینځم نو صادر مې په ځان اچولی نو چې لنګ وچ شي بیا لنګ ووام بیا چې کمدنو دا قمیص ووینځم نو هغه چې څو دواړه وچېږي نو ماښام شوی نو زه به خود چوټي کوم گورنر دی گورنر ارب کرب نه پیژني دا گورنر دی وی زما جوړه څه ده یوه ده وی او وی دریم زه ناوخته وی زما په کور کې خادم نشته کور کې مې خادم نشته یوه بیبي مې ده نو هغه د کور د بچو خدمت هم کوي مال هم سهار ناشته ماشته تیاروي نو چې څو ډوډۍ موډۍ خورمه سهار او هغه بیبي مې دا ټول کارونه سر ته رسوي زه ورسره هم ځینې کارونه کومه انو ناوخته شي راباندې سهار چې دفتر ته راځم ناوخته یي عمر رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو وی د خپل گورنر جوابونه هم واورېدل وی تاسو چې په کوم گورنر اعتراضونه کړي جوابونه هم واورېدل وی هغه د سعید رضی الله تعالی عنہ نه معافي وغوښته عمر رضی الله تعالی عنہ والا خادم منظوره هغه ورته زمان خادم ته حاجت نشته دا گورنرو او دا د عمر رضی الله تعالی عنہ خطابونو دویم یو خطاب وکړو او سیاسی خطاب وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل نحنو قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما طلبنا العزة من غيره أذلنا الله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة من غيره أذلنا الله من داسي قوم يو چې زمون شمله جګه ده او زمون عزت جوړ دی نو په اسلام باندې جوړ دی اسلام په نوم باندې اسلام په نوم باندې د اسلام په بادشاہي باندې چې مونږه اسلام منل دي او اسلام عملي کړل دي قران هم د ژوند قانون کړل دي په دې مونږ له الله عزت را کړل دي فمهما طلبنا العزت من غيره اذلنا الله کمنګا د قران نه علاوه د اسلام نه علاوه په بل یو شي کې عزت ولاټاو
په بل یو سیس کې منګه عزت ولټاو که منګه پیسو کې عزت ولټاو منګه په روپو کې عزت ولټاو او منګه په مارکیټونو کې عزت ولټاو او منګه د امریکې په غلامۍ کې عزت ولټاو منګه د غیر په قانون کې په جمهوریت کې عزت ولټاو په نور سپسې منګه روان شو نو ازلنا الله بیا به منګه خدای ذلیل کی او غلامان به هم کی غلام ژوندی وي که مړ وي غلام مړی ښه د کتابونو مسله ده چې غلام په څه حسابي غلام په مړ باندې حسابي نو هغه منګه چې کمدنو مړیو عرب مړو الله په قرآن کریم را ژوندي کړل نن منګه او تاسو مسلمانان چې دي نو هغه یې مړه دي ټول مسلمانان چې دي نو هغه غلامان دي په هغې کې غلامي ده الله رب العزت کردی غلامای نه من خلاصوي نو د حریت او د آزادۍ کتاب براغستل غواړي او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اغاسی مسلمانانو پخوا منگا دا شیر لیکزان لا زمونگ نوجوانان توحید و سنت پیڑ باندے نو منگ دادا سے یاد کرو کہ او معزز تے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر نو حامل او دا منگ دا سوی سرگوده کی منگ دادا چاپکو دا پیڑ دا خط نیلوی صاحب رحمه الله تعالی ناستو او ما دا غزوی تا ہوئی اللہ دے دوارا غریق رحمت کی آنو ما دا شیر پیو لکا نیلوی صاحب دا سزان لکل کول ما تو وہی عامر بھائی غلط پڑھ رہے ہو یہ شیر تم غلط پڑھ رہے ہو پیدا غلط ہوا دا اقبال لا شیر مائی جی من خدا کا شانیت کر مالا خبل شان نہ راجی یہ ایسا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ماور تو ہوئی جی میں دا حامل قرآن و تارک قرآن لکل غنطا کے رازی نو سا دا قرآن ٹاکی خونه میں بدل بے کو کنا میں دا حامل قرآن و تارک قرآن لگ مقابلے کے خرازی میں بدل بے کوئی نہیں آپ اقبال کی شعر کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہو اقبال کی قول کا مطلب یہ ہے کہ اقبال تارک قرآن کو مسلمان نہیں سمجھتا تارک قرآن کو مسلمان نہیں سمجھتا اور تم اس کو مسلمان بنا رہے ہو بیا مولا قاری اوزائی کی لکلی دی من ترک القرآن فقد ضل سعیه من ترک القرآن فقد ضل سعیه وَحَلْ يَتْرُكُ الْقُرْآنَ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا چاچی قرآن کریم پری خودو نو داغو جوان تباہ و برباد شو وَحَلْ يَتْرُكُ الْقُرْآنَ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا او چی مسلمان زانتوئی نو آغا بلا قرآن پریگ دی مسلمان چیوی نو آغا قرآن پریگ دی نا صحابہ کرام چیو بعد قرآن کریم استعمالو کو صرف تلاوتنا صرف درسنانا اگئی قرآن کریم پا زندگی کی راوستو زندگی کی راوستو نقش قرآن کو دلوں پہ بٹایا ہم نے نوعی انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تے وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو انسانانے دو غلامین اخلاص کرل اغیتے جوندن نصیب کم دو قرآن کریم پا عملی کولو باندے
یو د قرآن کریم منلی دویم د قرآن کریم عملی کولی او دریم د قرآن لی پسیلی ونه کی دلی یرا پو بینو شوئی گنا صحیح ده یو د قرآن کریم منلی نو تش منلو خوال خوید تش پنم مسلمانان خسل پسلی خود ودری سلو که مدینه ایماندار دی نا تش پنم مدغوانی منلو پانده خواه 100% طول سمنی قرآن کریم منی خو پا دی منن کو که عملی کون کی دا وکیدیشی چی 10% نئی او بیا پا دی عملی کون کو کی پا قرآن باندې شهدار او پا قرآن کریم پسیلی ونی پیسا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی یوزل بیان کو بیان کیوی آیاتی وی لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ نبی علیہ السلام دا خلق چې د تیارونا رڼا ته رایسته نو په یوازې کړي کو نور ملګری ورسره ملګری شوي ملګری شوي که نه یار شوي نو ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله مال زما ملګری خوښ کړل صحابه سره ملګری او قرآن وی لتخرج پیسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائل وی لتخرج دا نکتہ قابل غور دا وی پیغمبر علیہ السلام توئی چکسو کی کئی او کنکی خستا کار دے چی لتخرج تب گورے دغا کار کئی لتخرج بیا غیو فرمائل لا تفریحم دا غیدہ اغی بیاو فرمائل چه حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران فرمائل چه زدا نوام چه پدی ملکی مولیان نو پدی ملکی عالمان نو او پدی ملکی دو قرآن پویا نو نب قرآن پوی دن کی ہم وو او دو قرآن بانے عالمان ہم وو خودی قرآن کریم تیکار نو ویلے او ما ورطا کاروی ما ورطا سوی کاروی نو یو دی صرف دو قرآن منل او دویم دی قرآن پا عمل کی راوستل او دریم دی قرآن دی کار تا کار ویل چه پا دی بانی سڑے لیوانے شیمان رومی او زائی کی وی دیوانا شد ہر کی دیوانا نشد وی دیوانا شد ہر کی دیوانا نشد سوک چه پا قرآن لیوانے نشون واغا لیوانے دے اگا مازغا خراب دی قرآن کریم بانی مائنے دل صحابہ کرام دا قرآن کریم شہدایانو اکرم رضی اللہ تعالیٰ نو بیجن اکرم و دا ابو جہل زیے چازیے دا ابو جہل زیے چراغے لویا واقع دا نبی علیہ السلام تکیناست ایمان چراوڑو نبی علیہ السلام وطوئی ابو جہل زیے دے چا زیے دے اسلام دے گنا چراتو نبی علیہ السلام میں سیاتیکم اکراما مؤمن مجاہد مہاجر فَإِذَا جَاءَكُمْ فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ اسلام دے گنا او نبی علیہ السلام دا اخلاق و دا انسانیت مجسمہ دا نبی علیہ السلام وی اکرم را روان دے مومن را روان دے مہاجر را روان دے مجاہد را روان دے خوچ راشی گورے نو پلاری ابو جہل لے پا ابو جہل پسی بد موائے پاگا پسی بد موائے ویزکا دی جواندو تا تکلیف کیگی موائے اور پسی بد چیمان راوڑو خبر اترے وشوے نبی علیہ السلام و توی اکرما نن چه تا زمان سخواری زبیدن در کوم عجیبه سخا دنو ویتا چه زمان سخواری زبیدن در کوم اکرما و توی داسی دا ویاو
وی زه غواړم عجیبه خلکو وی زه غواړم ما د نن نه مخکې په هر ډګر ستا دشمني کړې ده الله ته ووایه چې ما ته هغه دشمني معاف کړي ما په هر ډګر په تا پسې خبرې کړې دي الله ته ووایه چې ما ته هغه ما ستا ملګرو سره جنګ کړی دی الله ته ووایه چې ما ته هغه معاف کړي نبی علیہ السلام لاس اوچت کړه وی الله اکرامه ته زما هغه دشمني معاف کا اکرامه ته زما پسې چې کومې خبرې کړې دي هغه معاف کا په د اسلام په دشمنۍ کې څومره جنګ کو نن به د هغې په ډول باندې د کفر په دشمنۍ کې کوم او چې د اسلام د کفر د خدمت دپاره مې چې څومره مال لګو د اسلام په خدمت په د هغې په ډبل لګوم د هغې په ډبل باندې به لګوم او چې ځان له به ناستو قرآن کریم به راواغست داسې سترګو سره به یې ولګو وی کلام ربی کتاب ربی یبکی من خشیت اللہ کلام ربی کتاب ربی یبکی من خشیت اللہ دا زما در رب قانون دے دا زما در رب کلام دے او دا اللہ دے یری بے جڑل دا اللہ رب العزت پہ یری بے جڑل دا ولی پہ قرآن شیداو من موبائل والو شیدای فیس بک شیدای کلیپونا شیدای ٹک ٹاک منگا پا دی بانی شیدایو دا قرآن کریم زمن پا نظر کی دا قرآن پا 24 گھنٹے کی زمن پا زندگی کی دا قرآن کریم دا اوریدو دا پاراو ٹیم نشتا منل لی صرف منل لکه څنګه چې مونږ تورات منو نو دقه شانتې مونږ قرآن منو بس نور قرآن مجید عمل کې راوستل په قانون کې راوستل او بیا په هغې پسې لیوني کېدل د قرآن مجید دعوت عام کول د قرآن مجید قانون عام کول په دنیا باندې د قرآن مجید قانون راوستل ماهر القادری وی یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسا بھی رسوا کرتے ہیں ایسا بھی ستایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے داد قرآن سرد مینی دعوی قرآن سرد مینی دعوی او قانون دا انگریز لباس دا انگریز گرزیدل دا انگریز شکل دا انگریز تعلیم دا انگریز انداز دا انگریز تانا دا انگریز پارلیمنٹ دا انگریز ارے اوسیز دا انگریز او دے وہی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے او تلاوت کی اور پسی بیانور سے شروع کی دستا دا قرآن سرمینہ او قرآن داو قرآن کریم چې څنګه مانی نو عمل تیراولا او قانون تیراولا او چې عمل او قانون ته راوستو نو دا قرآن کریم باندې لیونی شه او دې په سالمه دنیا باندې خور کا دا په مسلمانانو ته عزت په دې باندې ملاویږي په دې باندې الله رب العزت مسلمانان د عزت بام ته رسولیو د مسلمانانو د سر تاج قرآن کریم دی خلق کوئی دا مسئلہ دا مین مسئلہ دا دا منگ زکا خواریو مین مسئلہ دا دا منگ زکا خواریو مین مسئلہ دا دا منگ زکا خواریو مین مسئلہ دا دا چی منگ قرآن پریخے دے حاکمانو پریخودل دے عالمانو پریخودل دے سیاسیانو پریخودل دے عوامو پریخودل دے دا ارچا مناسب وی دا چاوس برشی لمگیر او سوک مقنمو می گنی خنجر د ظلم زور ټولی دنیا سره دی د قرآن مجید سره هر څوک د خپل وس مطابق زیاتې کوي د حاکمانو دغه وس دی چې د حکومت د سټیټ نه رالړه کو او د هغې په ځای چې کمونو د انګریز غلام حاکمان کړل د انګریز قانون یې راوست د سیاسیانو دا ظلم د قرآن سره چې هغوی د انګریز په طریقه باندې
او د جمهوریت په طریقه سیاست کوي او قرآن کریم لري پرېښودو، که مولیان دي او کامیان دي. او د عوامو دا ظلم دی چې هغوی چې په نور څه قانونونو باندې فیصلې کوي، په اف سی آر او په ای جی آر باندې فیصلې کوي، په سیول لا او په برطانوي لا باندې فیصلې کوي، او د الله رب العزت قانون له فیصله نه راوړي. او عالمان هغوی به چې کمدنو نورو کتابونو له ټیم شته، فضولیاتو له ټیم شته، او د الله رب العزت کتاب درس له ټیم نشته چې د الله رب العزت کتاب خلکو ته بیان کړي. ورونو دا مجالس دا موږ له دعوت د قرآن کریم راکوي. دا ختمونه دی دغه شانتي کولی شو، دا دی جشن نه مناوئ چې ګینې جشن مناوئ. دا ما او تعالی دعوت راکوي چې موږ او تاسو سره د قرآن کریم درد پیدا شي، د قرآن کریم احساس پیدا شي چې موږ څه وو او موږ سره څه وشو او موږ په کوم طرف باندې لاړو، چې موږ سره دا احساس پیدا شي او دا فکر پیدا شي، او هغه زور د اسلافو د خپلو اکابرو د مشرانو د هغې هغه میشن د قرآن کریم حاکمیت، د قرآن کریم حکومت او د قرآن کریم بادشاهت هغه راوالو او پس اول په ځان قایم کو او بیا په ټوله دنیا باندې قایم کو. الله دې موږ ټولو له صحیح عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا